دی نو د اجرې ګپو د پاره د ځان زه روزګارولو چې ته په دنیا کې زما قرآن اورېدو ته اوزګار نه وې نو دا د قیامت ورځ ده زه ستا بخښنې ته مزګار نه یما. تاسو به څه کوئ؟ څه به کوئ؟ زما عزیزان جناب رسول الله فرمایل چې هغه وخت به تاسو څه کوئ چې حیا به لاړه شي، غیرت به د قومي طور باندې به غیرت د خلکو نه وځي. مسلمانان به په خپله داسې مراکز جوړوي چې د دین بېخکندي پکې کېږي، داسې اسباب به جوړوي چې د دین بیړه پکې تباه کړي. یو صحابي را پاسېد و یا رسول الله ما د پاره خدا دعا وکړه چې الله دې هغه ورځې ته ما نه رسوي چې د کومې زمانې مسلمان قوم به داسي. دا آیات راغی عرفات غونډای باندې حج شو، سردار کونین واپس مدینه ته راغی. جمعه ورځ ده، منبر د پاسه اعلان وکړ چې ما باندې عرفات کې دا آیات نازل شو الیوم اکملت لکم دینکم. ټول صحابه خوشحال شو. د دې آیات د مفهوم نه دا معلومیږي چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلی دنیا ته د دین د تکمیل دپاره. اوس چې الله ووایي چې دین کامل شه، معلومیږي دا چې رسول الله به اوس په دنیا کې نور حیات نه پاتې کېږي. صحابه یا ټول په خندا او یا ټول په ژړا شو، راله د سردار کونین په خدمت کې چې یا رسول الله ابو بکر صدیق داسې وایي. سردار کونین ورته وایي چې صحابه او ابو بکر ټیک وایي، ما ته الله پیشکش وکړه چې دنیا کې پاتې کېده غواړې او که ما ته راتلل غواړې، نه صحابه ما آخرت له ترجیح ورکړه او دنیا مې پرېښوه. د دې آیات د نزول نه 80 ورځې بعد جناب رسول الله بیمار شه. چې بیمار شه د مونځ ټیم دی، صحابه په جماعت کې صفونه جوړ دي او ناست دي. حضرت بلال مؤذن دی د سردار کونین. الله مؤذن دی. صحابه ورته وی چې بلال سردار کونین ته اطلاع کول دي چې مونځ تیار دی. بلال ورغه دروازه کې आवाज وکړ چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. مونځ تیار دی، صحابه انتظار کوي لګیا دي. سردار کونین د نن سوال جواب را لېږي چې مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر صدیق ته حکم وکړي چې هغه مخکې مونځ وکړي، ما طبیعت باندې بوج زیات دی، مونځ ته راوتی نشمه. حضرت بلال چې په دروازه کې واورېده چا زه په چا میلما ابا نن زه په جماعت کې نه وینما. بېهوشه را پرېوته په دروازه کې. چې په اوش کې شو نو چغې کړې چې پروردګاره کاش چې نه په حبش قوم کې پیدا شوی او نه لوی شوی او نه د محمد رسول الله د بیماری آواز په ما شوی، چا نو پیدا نه وی. دا محبوب د بیماری به زه څنګه وم. عزیزانو بلال راغی صحابو ته وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر په جړا شو، ورته وی زه چرته او د محبوب په مصلی ودرېدل چرته، زه دا کار نه کوم. بالکل صحابه ورته وی د خدای بنده مونځ قضا کېږي. ابو بکر وی چې ارڅ کېږي زه به د سردار کونین په مصلی څنګه ودرېږم. دا ډېر ګران دا درد سره تعلق لري.
د دې زور ابو بکر ته پته لګیدا، مونږ ته څه پته لګي؟ مونږ څه خبرو، مونږ ته د لار نه ایتلی، قسم په خدای مونږ بوی نه درا زړه ته ما نه اول تاسو کې بوی نه درا د دې درد د ابو بکر ته پته. صحابه په زور نیو په مصلی ودرول چې وې درول نه. سردار کونین طبیعت کې لک خفت پیدا شي. حضرت عباس او حضرت علی ته आवाज وکړو چې الا لګ می طبیعت ټیک شو او د جمع مزرانه چې قضا نشي ما جمعات لبوزي. بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د عباس او د علی په وګای لاسونه کېخوا او ما چې رستونه ورته وکړه نو رسول الله خپل ځان پسې پزما کراخ کې او د جمع منځ ته راوړ. په دې کائنات کې بلاغه نه لوی څوک پیدا شي او په داسې وخت کې د جمع منځ نه قضا کوي. په داسې وخت جنت د دغه خلکو ځای دی. ستاو زما څه کار دی جنت سره؟ زمون څه کار دی؟ تاسو په دې سوچ کې یې چې جنت جوړ پدې کې چې سره مړ شي او جنازه وشي او دا طالبان ورپسې بیا دوه سپاری وي کنه جی، نو بس پدې جوړ سره بخلې کی. دا یو بل قانون وره، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى او کما قال صلی الله علیه وسلم. د اعمال مدار په نیت باندې. تاسو په د جمعات کې چې څومره ناس دی یو آی په ایمان چې د جنازې غرض او غایه پیژنئ وای د مړو جنازې کړي کنه چا چې کړي لاس اوچت کړي ثاني کړي.